أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. مکه بنی اسرائیلو قباحتنا را روانو، صد مشرانو ورپسې بیا صد کشرانو د موجودو خلکو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې کم بنی اسرائیلو یهودیانو داغي خباستونه او داغي د مشرانو خباستونه، دغه خباستونه پدې کې را روان دي، وسم پدې کې هغه خباستونه شتي. اگرچه نمونه، رنگونه، شکلونه به جدائی، لیکن قباحتونو نا ډک دي. نو مخکې وی چې د دې مشرانو لوز کړو، لوزمات کړو، دی مشرانو ته ویلې شویو تاسو د هفته په ورځ باندې مهمه نیسئ. دی ولا هلې جوړې کړې او پاغي باندې مهیبه نیول د مهوخ کار به د هفته په ورځ باندې کاو. پاغي باندې هم عذاب راغی. دلته کې بل د دې د هلو بل قسم ذکر کړي. حیله کولا الته کې مخکې مهو کې موکړه، نو دلته کې هم حیله کوي. الله رب العزت د طرف نو ته ویلې شو غوالا لکې غوا ذبح کوي، دی دې ته جوړ نو نو چو چرای شروع کړو. دا بسنګي د دې رنگ بسنګي، دا بسکي وغیرہ وغیرہ. پدې کې ډېر وخت تیر شو. بازی وی سلوی خورزی دا پروتو، دا سلوی خورزی بعد دی دا کارو کو. بازی خو بگی لمنڈا سلویخ کال ویلی، سلویخ کال بعد دی آغا خبر کارو کو. دلدگی اللہم دی پر خودلنا نو دیم اول دی قلاری دلنا اللہم نپر خودل اخیرہ کاریو کو. کلچ کاریو کو نور پسے روکو کی بیا خبر رازی ددے چی دیو سڑے وجلو قتلی کڑو او بیا داوی په نورو کولې. داغی تذکرہ بیا رستو رازی. بعض خلق دا معاملہ الٹا کئی. قرآن کریم ترتیب سره خدغه دا دی وی چې دغه سړی چې کله دی مړ کو، موسی علیہ السلام ته وی منگلا د دې قاتل پکار دی. نو الله موسی علیہ السلام متوی تاسو غضب کوي. بیا غي وی څنګه به اخر وای ذبح کړه. نو په مړی باندې د دې غوا سې سو وای نو دا برج وندېشي. نو دا واقع دا یو خو پکې تقدیم و تاخیر راځي، دویم پکې دا ده چې الله رب العزت د طرفنا د مړی ښکار کول او د هغې
د مړي قاتلان ښکاره کول دا خو د لږ وخت خبره وه. نو که دغې خبرې سره وتړې نو بیا به 40 کاله به دا مړی دغسې پروت و. نو دا خبره پکې یو راځي. دیو جنام بعضې مفسرین ذکر کوي چې دا د مړي د پاره د دې غوا ذبح کولو خبره نه وه. مخکې دی یو عمل کړی موسی علیه السلام چې کله لاړ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. هلته یې خبره کړوه چې دی د سخې عبادت کړو. نو سخې څه شي؟ سخې د غوا زوی ته وایي، بچی ته وایي. نو د غوا بچی دی دی د هغې عبادت کو. هغه وخت کې امام د غوا باره کې څه بعضې خبرې کړې چې د غوا غوایي د دې د عظمت دا د مخکې نه را روان دی د دې خلکو په زړونو کې. نو دا زموږ مسلمانانو کې په زړونو کې هم په ذهنونو کې هم ورنه باسي. هغې باندې ما خبره کړې ده چې زلزله ولې راځي. دا چا په دې باندې مضمون لیکلی کتاب کې شایع شوی او په کتاب کې دا لیکلي شوي د 3 کتابو پای کې دا خبره وه. نو چې کله خبره دې حد ته ورسي چې هغه کم تعلیم یافته خلک، لیکوال خلک، هغه پوهه خلک هغه داسې خبرې شروع کی د ناپوهه نه بیا څه ګیلې کې. ناغوی دا غوایي یو ښکر ستړی شي بل ښکر ته کوي زلزله راشي. نو دا د وړو په ذهن کې دا خبره کېنوله. نو وړو په ذهن کې چې خبره کېني نو بیا خو هغه کوزي نه. نو دلته کې دی د سقي عبادت کړو. نو دی ته وی چې تاسو یو غوا لاله کوي دې دپاره چې ستاسو د زړونو نه د غوا هغه محبت ختم شي اتې وځي. د دې دپاره د دې دپاره چې د مړي قاتلان به معلوموي. نو دلته کې دی ته چې کله دا ووی چې غوا ذبح کوي نو دې ته موږ سره مذهب لګی مذاق کې. موسی علیه السلام ورته وی زه مذاق نه کوم. نو بیا دی وی ښه نو اوس د دې نه ځان خلاصول غواړي په څه باندې چو چرای شروع کړو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها وغیرہ وغیرہ خبرې شروع کړې. آخر کې هغه کار وشو، غوا وموندې شوه او غوا ذبح کړې شوه، حلاله کړې شوه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یقینا حکم کوي الله تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي یو غوا. یو غوا دا نکیره ده، یو غوا دا اره یو غوا حدیث کې راځي لو ذبحوا ای بقره شاءوا لکفتهم. دی یو غوا رانیولې وې اره یو چې وې او دی حلاله کړې وې خبره به خلاصه شي وه. خو دی خبرې چو چنا شروع کړو نو الله رب العزت به معامله سخته کړه. قالو نو دی وی اتتخذنا هزوا، آیا نسې ته موږ پورې مذاق، آیا ته موږ سره مذاق کې لو ټوغې کې ګپ لګې وي. بعضې وخت کې دا خلک یي داسې ګپ لګې وي. سړی به صحیح خبره کوي دی دا ګپ لګی وي او چې دروغ ورته وایي او دا یې صحیح وي. موسی علیہ السلام هغه یو غټ جلیل القدر پیغمبر دی. هغه دغسې خبرې خو نه کوي، بې ځایه فضول خبرې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بم مزاح به کاو، خوشطبعي به کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې هغه ګپ
وتوي مزاح وتوي خوش طبعی وتوي دا به کولا لیکن دا به دروغ پکې نه وي خلک لګیا په سچا کې غپ لګوي نه دروغ وای غپ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خبره دا نه نقل لی چې دغه سي د خوش طبعی خبرې دي خو ټولې رښتیا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش طبعیان کړلی یو خزوا بډای واغې وی ما دعا کوه چې الله ما جنت ته بوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې بډایګانی به جنت ته نه ځي خبر رښتیا اخر خبر وا خلاص شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار ته ووت لږ سات وروسته چې راغې ښځه جاړي کور کې ورته وایي دا ښځه په جړا کړله اوس یې رضا کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې وی تا ته ویلې بډایګانې به جنت ته نه ځي وی ولې تاسو دې واقع کې نه ویلي ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا جنت ته چې زینو د بډایوالي په حالت کې بنځي الله به دا ټول سوانان کې نو بیاوي دنیا کې نن چې ګوره بعضې پکې یو شان دي بعضې بل شان دي د څوک پکې معذور دي څوک پکې بوډاګان شي دي څوک څه دي څوک څه دي هلته کې جنت ته چې ځي نو بیا به ټول ځواناني ښځې چې واورېدو خوشحاله شوه دغسې بعضې نور واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي یو سړي ورته وی یا رسول الله زما اوخ پکار دی سورلی را سره نشته اوخ مې پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی به د اوخي بچی درکم ښه سړي ورته وی یا رسول الله زه د اوخي په بچی چل کومه ما له خو اوخ پکار دی ولې وی دا اوخ څه شی د اوخي بچی نه تاسو بل ځای نه خو نه راغلی نو خبرې به وي د خوشطبعۍ خبرې به وي خو رښتیا وي نو هر پیغمبر هم داسې دی خبرې چې کړلې نو رښتیا یې کړلي حقیقت یې ویللی قالو اتتخذونا هزوا نو دې خلکو ورته وایي آیا نسې ته موږ پورې مذاق آیا ته موږ سره مذاق کې ګپ لګې دې خلکو کې عام طور باندې ګپ مشهور دی اگر ایسا کوئی موږ ګپ لګو نو ګپ کې دروغ وای قال موسی علیہ السلام وتوی اعوذ بالله پنای غواړم په الله سره کو ان اكون من الجاهلین چې شمز د جاهلانو نه د جاهلانو کې شمارې دونه خو زه پنای غواړم او دا خو د جاهلانو کار دی چې دا په ګپ کې دروغ وای قرآن کریم کې رستو بازی براشي بعض خلک لګیا دي په الله پورې خبرې کوي پیغمبر پورې خبرې کوي شاعر الله پورې خبرې کوي دا ولې کوي وای کنا نخوض ونلعب وای موږ غپ لگاو لوبي کولې ادا کې وته وشتي وکولې او دا غپ مب دې کې ملوي قل بالله وآیاته کنتم تستهزئون او دې پور تاسو مسخره کوي الله په آیاتونو ول پیغمبر وته وی اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین پناه غواړم په الله سره د دې نه چې شم د جاهلانو نه هغه پوښو دا خبره غپ نه ده خبره رښتیا ده وسال دګي ضرورت نه کی इसलिए होता बोले आगे इबादत कर ले कदे लगवती वरुणा मजो शपेर आमानी उजुरुई की वही बाय खलक दाव चरदा दा से बाजी कारू नहीं अगर दाऊ न के गोरे बाबा दे तो बाबा मुखबरा दाओ बाबा दा दे वाग दे شپې په سړی پسې راشي شپې سړی باندې کټ اړی
شپې په سړي پسې راځي، شپې په سړي باندې وزوریږي وزوریږي شپې را پسې راغلو امسا وسره وی د امسا دې په خېټه کې درو منډم پلارېږي نه. دا د سړي چې څنګه عقیدې څنګه نظریه هغه شان دا نه بیا خوبونه یې د بوډا په شکل کې په سړي پسې راشي سړی خوب کینی هغه بابا راغی وي ما دا خبره کړوه بابا جو خبر شعر ہے. قال دو لنا ربک یبین لنا ما هي او دې وغواړه زموږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کې موږ ته چې دا غوا څنګه ده، د دې حالت څنګه ده، د دې صفتونه څه دي، څنګه غوا لالکو. یو سړی یو کار نه کوي نو بیا چو چرا شروع کی یا څه شی پکار دی. یو خبره خلق یو قصه کوي درو نو هغه یو لیلا او یو مجنون وي. نو مجنونان ډېر شي وو سبا کې د پيو مجنونان وي نالته کې هغه ته وي یا ډېر شي دي مې ښه وې زه دا واخله مال ته غوښه راوړه پلیټ ولا ورکو چوړګې ولا ورکړه غوښه راوړه. بیا یو ته چې لیلا دا پې راکړلې خو دا پلیټ هم راکړلې وي چې دا واخله او دا ویسه او مجنون ته وایي چې په دې کې لیلا له غوښه پکار ده. هغه چې راغی یو ته وایي هغه نه زه نیمه بل ته یو د هغه نیمه ښه د وینې هغه نیمه یا د غوښې هغه نیمه غوښه نشم ورکولی. مجنون پسې چې راغی اصلي مجنون پسې نو هغه وی غوښه غواړي ښه د کم ځای نه غواړي نو یو ځای بل ځای دا خبرې وی تاله ورته ډک پته ورته ولګېده چې دا مجنون اصل کې دا دی ټول یې ځان سوری کړ. دروغ کسی دی. بهرحال خبره دا وه کله چې یو سړی یو کار نه کوي د هغې دپاره بیا بانې کوي بانې لټوي. دلته کې یو ځای دی هغې کې د شومانو کیری دی نه یو سړی چاته دا میلمه چې ته لاړ شي هغه ته وایي مال اوبه راکړه هغه ته وایي که زه اوبه راوړم هغه لګي ستا تنده به ماته نشي او که زه راوړم اوبه ډېري او ستا لګي په کاري نو اسراف دی. دې وجې نه ښه دا ده چې ته لاړ شې په خپله باندې هغه ځای ته کوز شه یو سیند ته کوز شه هلته په خپله وڅکه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره اذا وابسنگي الله وته انه يقول يقينا الله وي انها بقره چدا وغوا لا فارز چ نه بډای دا ولا بقرنا نويزوان دا نويزوانم ندا او بډایم ندا اوانم بین ذالک میان حل دا بمنز د دې کې دغه بډایوالي او د نوی زوانه په دې منځ کې دا یې مطلب دا په پوخ عمر کې دا ففعلوا ما تؤمرون کیا چې تاسو حکم کې دی شي. وزم خبره منلې وي دغه سی یو غوارانی ولې وي چې هغه نه بډای وي او نه ځوان نوی ځوان وي هغه لاله کړی وي نو بیا به خبره خلاص شي وا دې ته ففعلوا ما تؤمرون کیا چې تاسو حکم کې دی شي دا کارو کې اخلاص کوي بس دی بیا وینا او دولنا ربک او وانا زمونږ د پاره د خپل رب نه یو بیان لنا ما لونه چې بیان کې موږ ته دې غوا رنگ څنګه بې رنگ به سي موږ علالکو تور علالکو هغه سپینه پکاري سپینه علالکو سره پکاري نو رنگ موږ له پکار چې رنگ به څنګه قال انه يقول موسی علیہ السلام ته یقینا الله وینا بقره جدا یو غوا صفراء او فاقع لونها تک زیړ رنگ ده
یا زیړ دی رنگ د دې فاقع فبقرة صفراء دا غوا د زیړه فاقع لونها شوخ دی رنگ د دې وی صفراء فاقعون زموږ پښتو کې د بعضې سیزونه رنګونه چې دي نه په هغې کې د تاکید د پاره د زیاتوالي د پاره د کلکوالي د پاره استعمالیږي تک زیړ تک سور تک سپین لیکن بعضې په هغې کې تک نه استعمالیږي نسواري دی نه هغې کې تک نسواري نه ویل کېږي دغسې عربۍ کې د هر یو رنګ د پاره ځان جدا جدا صفتی زیاتوالی نو صفراء فاقعون تک زیړ تور چی ناغې چې تک تور ورته موږ وایو هلته کې ورته غرابیب سود ورته وایي سر چې یې هغه تک سر ناغې ته احمر القانی وایي دغسې دا صفتونه راځي فاقع لونها تک زیړ دی رنگ د دې تسر الناظرین خوشحالۍ لیدونکو لره سړی ورته ګوري دا بعضې څاروی یي دي سي بدن نامخی رنگ نامخی صفائی سړی بیا اسې سړی خوښ شي دا څاروی ښه دی نو هر سړی خوښوي د سړی نظر پې خوشحالي قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هي اوې دې وواړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کړي موږ ته د دې نور صفتونه ویې دې صحیح بعضې غواګانې دي هغې یوې کوي څوک ارټ چلی څوک څه کوي څوک څه کوي نو د دې به صحیح ان البقره تشابه علینا یقینا دا یوه غوا ده چې ګډه وډه شي د په موږ باندې و انا ان شاء الله لمهتدون یقینا که الله وغواړي نو موږ به لار بیا مومو مقصد ته به ورسو قال انه یقول موسی علیہ السلام ورته وی یقینا الله وی انها بقره چې دا یوه غوا ده لا ذلولون چې د غاړه وتې ده غاړه وتې نه ده دلته یو زموږ په دې دور کې دا نوي ځوانان چې نو بیا غاړهوتي نه پیژني جوتي نه پیژني کم چې مشران یې هغه دا پیژني ولې د غوایانو قصه ختمه شوه اوس مخکې غوایانو باندې به یوې کولې نه به جوتي کاو نو خلکو بیا وی غاړې وتی ده نه ده وتی دا کله چې نوی څاروی به هغه به د بل زوړ څاروي سره وتړه په جغ باندې نو هسې جغ باندې به یې تړلی دا به یې هسې وګرځاو بیا به ورسره یوه وتړله لږ کار به یې پرې وکړو کله بیا چې کله دغسې هسې یوه به سره ګرځوله بیا به چې وخت تیر شو نو بیا پې یوه کرښه یوه یې پې وکړه کلي به یې پې وکړو بیا به یې پرانست دغسې په قلاره قلاره دا به یې جوتي کاو هلته به ذلول وي غاړه ورته ورته وایي جوتي ورته وایي دغسې سپی هم چې ښکاري کولی کېږي هم دا په قلاره باندې کېږي په یکدم نه کېږي وروسته سپي خبرې بیا هم راځي سپی چې ښکاري شي دا به هغه چې ته لیږې نو دی ځي چې واپس کوې نو واپس کېږي کم شي پسې چې تا ولېږه هغه به تعالی روغ راوړي خوري به تې نه که ویې خوړه ته نه دا سپی چې دی نو دا ښکاري سپی نه دی ښه کم چې شریعت کې ښکاري سپی ورته وایي کلب معلم ورته وایي تعلیم ولا ورکړی شی دی د ښکار قال انه یقول موسی علیہ السلام ورته وایي انه یقول یقینا الله وایي انها بقره چې دا یوه غوا ده
لا ظلون چې نغاړه وتی دا توسیر لار چې اړې پټي ولا تسقي الحرث او نه ارټی دا چې وبکې پټي مسلمتن روغه دا کله چې دا یو کې نو بیا غاړه باندې داغ راشي سټې پیړ شي سټ کې مټاکواله راشي داغونه بکی ولېږي مسلمتن روغ دا لا شیت فیها نشته داغ پدې کې داغ پکې نشته صاحب پکې نشته څه نقصان پکې نشته قال انا جئت بالحق دې خلکو یې وسراوړه تا پورا خبره فذبحوها نو ذبح کړه اغوا وای اومون دالته کې یو یتیم سړی وا وړو کېده یتیم الګ دې دا اغوا دا دیخو اغوا اقا اوموندا یو مونږ نه هغه شرایط پکې کې خو دغه سيزنه ور کوم الته کې پدی باندې زور وس دا کول غواړي اخر څه چوجا کم سړی چې وجله وس د پاره وجله هغه مال په ټول کې خو نالا وا ولا غي ورکړه قال انا جئت بالحق دی وسراوړه تا پورا خبره پورا بیان تفصیلی بیان دی وکړه فذبحوها نو ذبح کړه هغه وا ما کادو يفعلون نو دي چې دا کاری کړي وي مخکې د بیان نه دې باندې بس کو وإذ قال موسى لقومه كلجه موسى عليه السلام قل قوم تا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره يقين الله حکم کوي تاسو ته چې ذبح کوي وغوا قالوا ندي بیا تتخذنا هزوا آیا نسیت موږ پوری مذاق قال نوې موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره نه کو من الجاهلین د دینه چې شمس د جاهلانو نه قال ذلنا ربک یبین لنا ما هي او وی دی او غواړه زموږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کی موږ ته چې دا وا څنګه دا دې صفاتونه موږ ته حالت بیان کی قال انه یقول موسی علیہ السلام ته یقینا الله وانها بقره چې دا یو غوا دا لا فارز چې نه بډای دا ولا بکرون النبی سوانا اوانم بین ذالک میان حال دا پمن زدی کې ففعلوا ما تؤمرون کیا چې تاسو ته حکم کې دیشي قال دولنا ربک یبین لنا ما لونها دی وی غواړه زموږ د بار د خپل رب نه چې بیان کې موږ ته چې دی غوارنګ څنګه ده قال انه یقول موسی علیہ السلام متوی یقینا الله وی انها بقره چې دا یو غوا ده صفراء او فاقع لونها تک زیړ دی رنگ ده تسر الناظرین خوشالی لیدن کولرا قال دولنا ربک یبین لنا ما هي وی دی اواړه زموږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کې موږ ته چې دا غوا نور صفاتونه څنګه دي ان البقره تشابه علينا یقینا دا یو غوا ده چې ګډوډ شي د په موږ باندې وینا ان شاء الله لمهتدون یقینا موږ کا الله واړي نو خامخ لار به بیا مو زيت ابو رسو قال انه يقول موسی علیہ السلام ته یقینا الله وی ان بقره چې دا یو غوا ده لا زلون چې نغاړه وتی دا نجوتی دا تسیر الارض چې اړې پټي ولا تسقي الحرث او نه وبکې پټي مسلمتن روغ دا لا شیت فیها نشته داغ پدې کې قال الان جئت بالحق وی دی وسراوړه تا پورا خبره فذبحوا ان ذبح کړه او ما کادو يفعلون نو دی چې دا کاری کړه مخکې بیان نه دومره تفصیل خبر یو شوې رستو دا کار یو کو وای ذبح کړه ورپسې خبره بیا راځي هغه سره سبازي متعلق به ان شاء الله الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي